ځان ته وګوره او زمان ته وګوره زمانه ته او فضا ته وګوره دا ټول چا په کنټرول کې دي دا الله په کنټرول کې دي دا هر څه د الله رب العزت دي نو تعالی الله رب العزت طریقه د ژوند نشي را لګلې چې توای ز په زړای ما او ز په زړای ما دلایل به داوی ته تاوي کنه ته دا وای چې ز په زړا زوتم او ز په زړا زوتم ولې الله رب العزت دا ټول کارونه کول شي دا بدلونونو اختلافونو راوستي شي تعالی د ژوند طریقه نشي راوستلې ان فی السماوات والارض یقینا پاسمان نظمو کې خامخانه خیر پار د مؤمنانو وفي خلقکم وما يبث من دابه وفي خلقکم او پیدائش تاسو کې وما يبث من دابه اواغه چې خوار کړی دی الله د زنده سرونه من دابه دا قسمه زنده سرونه آیات لقوم یوقنون خامخانه خیر پار د قوم چې یقین کوي لقوم یوقنون د پار د قوم چې یقین کوي او چې یقین خو پکې کنه واختلاف الليل والنهار او اختلاف عدلیدل پادلیدل بد پادل بد عدلیدو بدلیدو شپه او ورځ کې وما انزل الله من السماء اشرا لګلی الله من السماء د بارنا من رزقن د خوراکنا خوراک لري کې باران من رزقن د باران د خوراکنا چې باران سبب د رزقو فایا بالارض بعد موتها ژوند کې الله به سره تازه کې الله به سره زمکه پس د مرګ نه فرض تا مړ الله فرض او شوالنه او تصریف الرياح او پاړو راړو د بادونو کې آیات لقوم یعقلون نخری د پاره دا قوم چې یعقلون ار یو سره راړل آیات جمع راړل کنه چې دانه چې زمکه اسمان یو نه خابل کې بزمکه اسمان کې لا آیات تأمل سوچ پکې وکا فی ریاض الارض وانظر الى آثار ما صنع الملك وګوره سوچ پکې وکا هر یو شی ځان لنه خدای لام بیا وی او فی خلقکم وایبس من دابه آیات لقوم یوقنون بیا وی نخې دی پکې پسان کې د سور نخې دی او فی خلقکم ځان ته وګوره لګ چې په کومه طریقه باندې پیدای نو بل و ما یبس من دابه په هر یو زنده سر کې ځان لنه خې خو یقین پکار دی کنه بیا شپه او ورځ باران او بادونو کې آیات بشمیر سدي نخري لقوم یعقلون اول څه ذکر کو ایمان دویم یقین او دریم عقل ترقی دا تنزل له اعلی نستا ادنا تا اول ایمان پکار دے ایمان کی ایمان دے پکار نو بردین ملاویگی نو یقین دے پکار نو بردین ملاویگی او کا عقل دے پکار عمر دینا ملاویگی نفس ایمان اول ایمان غوندې غټ شي هغه داعی وی چې د سيزونو ته سوچ کی او الله طرف ته لاړ شي نبيات ویم ک ایمان نیوی کم از کم یقین وی چې دا سيزونه شته لا درې ډلنی چې وتوای لاول شته وی نه نشته وای شرقید ولا سوی وی اور ورته بلکا سوته بلکا اور ورته بلکا وتوای چې اور شته او کنيشته دا شته کنيشته کوی چې ما ته پته نشته نو 1 2 3 نیو وطن یا خوبت اخلاص شي ایا خوب اقرار وکي چې اور شته نو لادری ډله وی هیڅ نشته یو قانون چې یقین کوي چې دا سيزونه شته دریم یقینم نه هو لګه قلب کې خالص خر نی کنه نو دې سيزونه بس عبرت واخلي تلک آیات الله نتلو علیک بالحق دایتون الله لري چلو موږ دې را پتا باندې علیک پتا بالحق د پاره د حق سرګندولو د دې نل ولو چې دا وګور اسمان زمکه څنګه راځي او اسمان څنګه راځي او اسمان کې ستوري او سپوږمۍ دا څنګه بدلیږي را بدلیږي دا موږ ساينس نه ولو سلام ساينس نه چې تاسو په دغه د دل بل حق چې تار د په پہچان راشي الله رب العزت له اظهار التوحید بل حق کې په ارداک سرګندولو چې حق په کار شي فکر واسط کې بخ شاید رہے راہ آباسط کے پیش آیت شہے اللہ علیک بالحق فبئی حدیث بعد اللہ وآیاتی یؤمنون فبئی حدیث بعد اللہ نو پکما خبر باندې پس پکم یو بیان پس د قرآن راوڑی بدئی ایمان فبئی حدیثن نو پکم یو بیان تازه بیان باندې بعد اللہ پس د اللہ دی بیان نو آیاتی پس د اللہ نا و آیاتی او دایتون دا اللہ نا یؤمنون روڑی بدئی ایمان ہائی بے انصافنو پکار خوچ ایمان راوڑوی چی ایمان راوڑنو
ویل لكل افاک نسیم الله وی زما کړو ګوراو د دې بے انصافي زما کړو او د دې بے انصافي ویل لكل افاک نسیم چې قران یې نه مانو افاک شو قران یې نه مانو شو افاک ګاډری ویل لكل افاک نسیم رکاوي دې تبای دې هر یو دروغجن لا سیمو غټ ګناګار لا ګناګار د عقیده دې کنه افاک یاره هو تاسو نو میر شو افاک چې زړه بزوتم قران لن راځي وسه بزوتم زړه بزوتم بس زړه چې مشران په سبانه پاک کې باندې وزم افاک اثیم لوی ګناګار دې چې دې پیغمبر افاک پیغمبر دروغ چې نه راوړی دا او اثیم لوی ګناګار دې چې دې پیغمبر مقابله کې او د قران مقابله کې چا مني نه مشران مني افاک نسیم یسمع آیات الله اورید آیاتنا الله تطلع علیه چلوسته شی په باندې سمع سر مستكبران بیا اورید شاک مسم یسر بیا همیشه دې ځان غټ غړون کې سمع سر مستكبرا بیا همیشه دې ځان غټ غړون کې کلکی دې په تکبر الله اصرار ناروا دي کنه کلکی دل ناروا دي یو وخت ګناو شي سړی معافي وغواړي او ټیک ده خو یو سرو ناروا دي کنه ولم يسروا على ما فعلوا انا العمران کې د مسلمانانو صفات ویل دي چې لم يسروا على ما فعلوا چې ګناو کې پای کلکوار نه کوي ثم يسروا مستكبران بیا کلک شي دي مستكبران ځان غټ غړون کې کالم يسمع لکه شنی اوریدل د الله دا کتاب هغه الله کتاب اوریدل ني اق په زړه رواني اق وې دغه دي فواشر بعذاب الیم خبره کا په عذاب دردناک باندې چې عذاب دردناک په در کوم نن دي غوګونه نه دردول په قران چې دا قران وورم اخرت کې په عذاب درديږي وای ظالم من آیاتنا شیئا هر کله چې پوښي زمونږ د آیاتونو په سیس باندې چې په یو مسله پوي شي دا نه وي چې او الحمدلله چې اوس په حقیقت شوم پوه شم نو اتخذا وضوا جوړ کړي راګه دا املایي وځله دا په کې مو دی وای دا په کې مو نو د پویدو په ځای باندې د شکر دی استو په ځای باندې سو غني غپو غني وای ظالم من آیاتنا شیئا چې کله پوه شي زمونږ د آیاتونو په سیس باندې اتخذا وضوا جوړ کړي راګه اولای کلو عذاب مهین دا خلک چې نو دی له عذاب شرمون کې مهین سپکاون کې نو سپکاون کې کله دی سپکاون کې دی ولا دنیا کې به سپک شي او ځل دنیا کې هم شي سپک دویم موهین په حالت د نازوا کې الله په حالت د چا کې نازوا کې علی سالم انعام راوړوي د ځان کدن په حالت کې وای آیات 93 میں درینوی الیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق الیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون چې تاسو به آیاتونه الله نه ځان غټ غاڼو انعام درینوی زرکدن په حالت کې بول عذاب الهون اولئک لهم عذاب مهین نبل په قبر کې برزخ کې اولئک لهم عذاب مهین چې والا فرشتي گزار ورکی وتوي هل لا تلیت ولا دريت تاولوي د الله کتاب نه لستو د الله په کتاب د ځان نه پوهه کو هل لا تلیت ولا دريت ول د الله په کتاب د ځان نه پوهه کو د الله کتاب د نه لستو نو عذاب مهین عذاب پکون کې آخرت کې وم په دوزخ کې وم الله سپک کی ولهم عذاب مهین ان ټول قران ډکته چې سپک شي د دنیا غا چې غیر به مسلط کی لکه مسلمانانو باندې انګريز مسلط کو چې الله رب العزت آیاتونو نه داغه نه غب جوړ کړل دي او الله رب العزت قانون ته قانون نه وي او الله آیاتونو ته آیاتونو نه وي الله رب العزت د احکاماتو خیال نه ساتي نو انګريز به مسلط کړه اسپکاوي لګ دي عذاب مهین نه کنه دا سپکاون کې چې په خپل وطن کې خپل اختیار نشته په خپل وطن کې خپل اختیار نشته تیل ګرانیږي وې دا دې ګران کړ خدایشته کدی ته پتم لګي چې څه شو دا ټول د غیر په اشارو باندې کیږي د غیر په اشارو باندې کیږي چې مسلمانان تنگ شي دا بیله میله زیرازي دا ټول د سیاست دغه دی يهودو سیاست چې مسلمان په وطن کې تنگ کا دا غي کیدا خود په دې په لاس وکې اشاره دا غي دي عذاب مهین دا سریس په کول نه دي دا ان وراهم جهنم دا خلادا شو اخوارین دوزخ مخیطوله دوزخ مخیر دینه دوزخ ولا انیانهم ما کسبو شیا یردی خوریر نه کامل کړو
پلونه جوړ کړو خلکو له قرضې ورکړې انجوز والو جنکانو کرانې کړې په 3000 تنخواه باندې او دا چې کوم نن خلکو له ټیکی کول روان بو ګرځیدل وا دا وګوره دا ډېر غټ خلک دي ولا اغنی انهم ما کسبوا شیئا بچپن کې دی لراغه چې کړو معمولی فائدہ ورنه کې ولا اغنی انهم فائدہ ورنه کې دی لراغه چې کړو معمولی اس فائدہ ول شي ورکولې ولا متخذوا من دون الله اولیاء دای چې ویل موږ په بوش باندې لاس خیر خبر الله امداد کین ولته بولو امدادو کی نه ولا متخذوا من دون الله اولیاء او ناغه چې جوړ کړی دی د الله نه علاوه نور ذمہواران د الله نه علاوه چې کندنه قوم متحده ځان ذمہوار کړو د الله نه علاوه چې کندنه برتانیې او ټونی بلیر ځان ذمہوار کړو ولا متخذوا من دون الله اولیاء پیر بابا ځان ذمہوار کړو لوی ځوان ځان ذمہوار کړو بل زیارت ځان ذمہوار کړو ولا متخذوا من دون الله اولیاء او ناغه چې جوړ کړی دی د الله نه علاوه نور ذمہواران ولو عذاب عظیم دیل به عذاب لوی ګورا هاذا هدا دا قران دا سمون کې لار د جنت لار د تخی هاذا هدان دا قران د سمون کې د لارې دا مکمل هدایت والذین کفروا بیاات ربهم دا آیات په کشماري در دې صورت د امتیازات نه دي والذین کفروا بیاات ربهم ګور دریم کې ویلا آیات للمؤمنین سرورم کې وی آیات لقوم یوقنون پنځم کې وی آیات لقوم یعقلون نو پشپاگم کی وی تلک آیات اللہ و آیاته بعد اللہ و آیاتی دوزلی نبیاوی اتم کی یسمع آیات اللہ تطلع علیہ ثم یسر مستقبرا کان لم یسمعها بیا نهم کی وی وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا اتخذا هزوا نبیاوی پیولسم کی والذین کفروا بآیات ربهم لک ذاکی مشمارل کنا دا دیار لسم کې بیاوی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون نو دا آیات دا بیاوی دا زکه چې دی داوود سکړی و چې زمونږه طریقه زړه ده او مونږه د زړو باباګانو په طریقه سوي او الله وی آیاتونه پرې نه دی دې په سراشه والذین کفروا بآیات ربهم کسان چې انکار کړو د آیاتونو ربنا لهم عذاب من رجز علیم دیل به عذاب کرجن علیم دردناک من رجز دا پت کر کی والا چې ټول به کر کوي علیم او دردناک یرا دا عذابونو خلو ګش می ریزا یو و میات کی وایل رک دیشی تبادیشی دویم فبشره بعذاب علیم دریم اولئک لهم عذاب مهین سلورم ولهم عذاب عظیم سوشو پینزم لهم عذاب من رجز اپت کرجن نشپاگم علیم درناک دا په سبانه ویل دا آیاتونو نه انکار باندې چې شپږ عذابونه ذکر کړل دا آیاتونو نه په انکار چې د قران مجید سوچ نه کی او قران مجید څخه کمنو قانون نه کی اولئک لهم عذاب من رجز علیم پدې کې په سوچ بخلاصيږي د عذابونو الله الذي سخر لكم به دلایل عقلی شروع کړل الله الذي استافی کرواله شه استحقل واله شه سوچ کا الله الذي سخر لكم الله دې هغه ذات سخر لكم البحر چې فائدہ کې لګول استاد په دریاب لتجري الفلك دا چرواني کیشتای لتجري الفلك دا چې وګرځي کیش جازونه فيه پر دریاب کې به امر په حکم د الله ولتبتغوا من فضل دا چولټوي تاسو د فضل الله نام من فضل الله کې دنیا او کې دین فضل او ټاپ جاز کې روانه فضل لټه روانه مخکار کوي او یا چې کومه تجارتونه کوي یا من فضله تور ورډم نه کنه کابل ګرام ته قرآن درس لږه تبتغوا من فضله دا چولټوي تاسو د فضل الله نه چې الله فضل لټه قرآن لټه علم لټه ولعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ نعمتونو د الله نو قدر دې چې الله او معنا دانه چې توای زړه زوتم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض فائدہ کې لګوري تاسو لاغه چې په اسمانو کې او چې په زما کې جميعا من خدمت کې لګوري تاسو لاغه چې په اسمانو کې او چې په زما کې جميعا من دا وګڼي ټول د الله طرفه ایو تقیدو جميعا من وګڼي دا ټول د طرفه د الله نه جميعا منه یا مخلوقا جميعا من دغه معنا باندې پوښوي
پیدا کړی شي طرف ټول د طرف د الله نه یا مسخرا جميعا من تسخيرا جميعا من سخرا تسخيرا جميعا من تابع کړی دي تابع کول ټول د طرف د الله نه دانا چې سن دریاب د بابا تابع کړو ځنه الله او ځنی سونه د زیارت تابع کړی دي ځنه بل نه تسخيرا جميعا من دا ټول د طرف د الله نه تسخير د طرف د الله نه شیخ قرآن رحم الله معنا دا اعتقدوا جميعا من دا وګڼي ټول د طرف د الله نه چې دا ټول د الله طرف دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخا نخې قدرت دې پر دا قوم خو یا تفکرون چې د فکر نسالی کار خولی کنه یا تفکرون چې فکر کوي یا تفکرون چې هغه فکر کوي د فکر نه کار اخلي ادب مومنانو ته قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله ویا کسانو ته چې مومنان دی ایمان راوړل په دې قران باندې چې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم چې دا قران په منو د آیتونو منو للذین آمنوا په دې ایمان راوړل چې ازا هدا للذین آمنوا چې ایمان راوړل یغفروا للذین ظاهر معنا خدا چې بخنه دې کې کسانو ته چې ایمان راوړل سو بخنه کوي ایت بخنه کی چې ایمان راړي او عقیده په خیال نه څه مطلب دی یغفروا یومانا یصفحوا عن الذین مخدی والی دا کسان نا مخدی والی دا کسان لا یرجون ایام الله یعنی جاړي تر شپې نه کوي جاړي تر شپې نه کوي او سړی جاړي نیولې نو دانی چا چې کمنو لګیا او په سيزي تبر علی اورګه پرتګو تفریدي وې تبر عالم اورګه تا برابر کما او یو سړیونو پروانو جاړي راونیو وی ښا توای چې پاتې شنو پاتې بشم نو توای چې پاتې شنو پاتې بشم نو پاغه ځای باندې ناشې انو سحر چې پاسې دلې انو بیا روانې دي چې روانې دي نو بیا څه کړې جاړي رانی وړې وی بیګاله را سره کول چې بیا می سارای دوی ګزې مل مکای می کنه وی بیګاله را سره کول چې اوس می سارای بیا نه دانا چې ته چې کمنو جاړو تشپې کوي جاړو تشپې مو کو دا بوئی چې ته دیو باندې نه او ته دانی او ته دانی تا به اصلي مقصد نه پاتې کی نو قرآنی مقصد نه پاتې کی کله د حیات مسله را مخې ته کړي کله د سماع مسله را مخې ته کړي دا د دې لپاره چې تا د اصلي مقصد د قرآنی مقصد نه پاتې کی دا د يهودو مستقل چال لې یغفروا للذین یصفحوا باندې پوښوي دویمه دا امنو یغفروا للذین غفر پردې ته وی کنه او تاسو نه یې رحمانه کو چاته وی پردې ته یغفروا للذین لا یرجون ایام الله پرده دی چې پاکستانو باندې لا یرجون ایام الله چې عقیدن ساتي دی اراده د الله د څه پرده دی پیچي قال الله وقال الرسول پرده دی چې داغه په غپا باندې داغه په غپاری باندې چالیږي او ستا خلاف غپیږي او ستا خلاف اعتراضونه کوي بس داغه باندې قال الله او قال الرسول پرده چې او لګیاري او خپل قال الله او قال الرسول بیان دی پریږدي نه دقه له زور ورکی دغه له زور ورکی الله والله شیخ صدق کابرګرامي مدذ الله العلی په کراچۍ تلاړ مفتی شفیع رحمه الله را طویل چې ولی الله ما ته خبر را رسیدلې چې تا مناظره کوي ورته چې زه مناظره نه کوم تاسو ملا کړی نه مناظره نه کوم زه خپل قرآن او سنت خدمت کوم په ما ته چې ستا په علاقه کې شرکیات او بدعات دي مې چې اورډر زیات دي زه خپل اوس کوم لګیایم د خپل علاقې خدمت د قرآن او سنت کوم نو خبر ادا سده چې مناظرو باندې ګوره کار نه کیږي کوي ټول وطن کې تیاری او تور په سلاول راواله او چې زه ودا تیار وام او لری کوم به لری به کې نه وی ایک دیا جلاؤ تو کام ہو جائے گا ایک دیا جلاؤ تو کام ہو جائے گا یو تیله هوا نو کار بسشي وشي ماته وی چې ته د قرآن او د سنت دیوه بالکا ته د قرآن او د سنت څخه بالکا دیو برکات تخپل قرآن او سنت بیان جاری ساته مناظره پریدا دی باندې کار نه کیږي تانوی رحم الله هم لیکلی شیخ الهند رحم الله هم لیکلی چې په اوس وخت کې مناظره نه دي مجادله دي صرف او صرف چې کومنه د وړې پرې خبره ده چې دې پوړ شو دې شو وړ شو بس دا خبره ده یا او د کار نه بده وباسي نور څه نشته خو د مقصدی کار نه بده وباسي یغفر للذین لا یرجون ایام الله یو مخکرو کې او کما کلغونه پیزو په دعا باندې سنت باندې مناظره کوم مې ته توسو ګوره پیزو په دعا باندې سنت سکوم مناظره نه خو سلیم خان امیانو تاو خود ته هم په در چې دعا باندې سنت به تر اجتماعي صدا
بدعت نو دې اوس په دې باندې باز کې ځان سه په شرمونو شرمای یغفر للذین لا يرجون ایام الله چې عقیده نه ساتي د رب الله لا يرجون ایام الله ان د عذاب عقیده نه ساتي او د الله د بدلی عقیده نه ساتي لا يرجون ایام الله امام بخاری رحم الله خپل زوی ته وی چې ته زوی مناظره لوي کینا مناظره لذي نه به مناظره لا هغه ته وی عجیب خبره ده ته خو ورپسې چې کومو بصری تتلی او موږ ته وایي چې مزه هغه ورته زمونږ وخت جدا او تاسو وخت جدا دی د زوی د پلات په منځ کې څومره وخی وی زمونږ وخت جدا او تاسو وخت څه دی جدا دی وی زمونږ وخت کې مناظره د احقاق حق د ښکار کول د حق نو موږ چې مناظره کې کیناستو چې چا به خبر او منله چې چا به څوک په دلایلو کې پړ شاغه وي بس پړې مو مسله دغه شو او اوس استاد صرف جګړې دي او د حق منل پکې نشته ښکار کول د حق پکې نشته لري یغفر للذین پرده دی واچ یغفر للذین همارام کې مخ دی واړي موجوده کی ما یصفحو معنا وکړه لا يرجون ایام الله چې عقیده نساتی در رضا الله ان عذاب عقیده نساتی لقوم ما كانوا يكسبون دا چې بدل ورکی یار لاره قوم ته دا چې دی کوي بما كانوا يكسبون من عمل صالحا ترغیب چا چې عمل کنه فل نفسینو فائدہ ځان دا یا خلق راشي قران لا دین لرا شي نیک عملو کې نو جولای تاسو جولای کې خیر دروځيږي ومن صاف علیها چا چې بد کول نو وبال پاغله ثم الى ربكم ترجعون بیا ورخ پل تاسو واپس کړئ شي ثم الى ربكم بیا خپل رب ته ترجعون واپس کړئ شي تاسو مسكون دی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون دماغ بگوشو سورۃ جاسیہ کی بیانو ددی چې جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها دا الله رب العزت د طرفنا تعالی او مستقل نظام درکړی شوی دی دا عقیده او دا عمل نپاغی روان شاه دا غیر بیان د پاره دا دفع د شبهه وا چې غوی موږ د خپلو آباء سابقینو او د علماء سابقینو په طرز او طریقه روان یو ناولنا د قرآن مقام په مسله دلائل زورنی تفصیل انداز سره وکړي مسلمانانو ته ادب ورکو چې ډېر په خولي انداز مقابله کوي جاهل سره د جاهل مقابله نه ده پکار تاسو لا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره جاهلانه خبر مکوي اثر ډیر په خيارتیا په سنجیدګۍ خبر او کوي بنی اسرائیل ته فکر نو کړي اغه جاهلانه مقابله کول اختلافات جوړ کړل اختلافات کتاب کې جوړ کړل نداد چې اوس خلک کوئی چې موږ ځړه منو ځینې دا چرته الله خو بزړو کتابونو کې هم دا یو مسله را لګلی و چې لا اله الا هو په دې کې خطول متفقو ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتاب یقینا ورکړم بنی اسرائیل ته کتاب والحکم پیغمبري والحکم دو خيارتیا خبره دا عقل مطابق خبره والحکم
موقع شناسی مردم شناسی یعنی د ځای مطابق خبري والحکمه او حکمت د دانایو د خيارتیا خبري والنبوت او پیغمبري ورزقنا من الطيبات اور کړي مې دلرا من الطيبات د پاک خوراکونو پاک سوزونه وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات من وصلوا کنا وفضلناهم على العالمين ورکړي مې دلرا دا وخت په خلقو دا اوس د يهوديانو د اسرایلو دلیل نشي کېده هغه وی موږ چې کمنو په ټوله غوړیو او موږ به یو عالمگیر حکومت راولو عالمگیر حکومت په راولو ځکه موږ په ټوله باندې غوړیو نو دا په ټوله باندې غوړ دي خو چې د نبی له صلوات والسلام امت نو چې د نبی له سلام امت نو او چې د نبی له صلوات والسلام امت راغې نو اوس په ټوله باندې غوړه ندی فضلناهم على العالمين دا غوق په خلقو على عالمي زمانهم او على جمع الغفير من الناس یا زنو خبرو کې غورواله مراد ده زنو خبرو کې الله غوړه کړو په ټول باندې لکه من او سلوا د بنی اسرائیل لور کړو بل چالای نو ور کړی هغه اته نعمتونه چې بقره کې کوم بیان شوی دي ته فضیلت جزئی وای فضیلت جزئی مطلب دا دی چې لکه یو سړی وای سړیا په دې خبره کې خدای هندو د مسلمان نه خده نو هندو چاره د مسلمان نه کېدل نشي اگر که مسلمان ډیر فاسق او ډیر فاجر ولې نه خود هندو نه بدرجها بکروها به اربها بکربها بهتر دی خو خلک کوئی د هندو دوکه نه کوي او مسلمان دوکه کوي مړ دی مسلمان نه خدای هندو خره نو دا په یو خاص خبره کې یادې دانه چې گنی پار سکی د قشانت دلتم په یو خاص خبره کې فضلناهم على العالمين کشي الله واتنا بینات من الامر ورکړی مې دی لرا صاحب بیانونه من الامر د فیصله خپلنا بینات من الامر صاحب دلائل اذکار د دین د کار کولو مې ول صاحب دلائل ورکړو ومختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم د اختلاف نو کړه مگر پس دینا چراغی تا علم اختلاف کس نے کیا اللہ اختلاف چا کړه مولیانو کب کیا جاءهم العلم چې خو په مسله شو پوه شو کیوں کیا باغیام بینهم درې سوالونه او درې جوابونه کس نے کیا کب کیا کیوں کیا اختلاف چا کړه کله کړه اوله کړه اختلاف مولیانو کړه ځکه کړه چې مسله ورته شو صاف ښکار شو خاصه مسله تخکار شو اوس بد د خلق مولوی سی وای باغی ام بینهم زدا د عینات د وجنام باغی ام بینهم توجه د زدا د عینات نه خپل میانس کې د اکبر رسول سره ان ربک یقضی بینهم وخر روان نه یقینا رب دې فیصله وکړي میاز دې کې پر ورځ قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فاکه چې اختلاف کو حال ته ظاهر شنه ثم جعلناك على شریعه دا اوس دا اصل جواب بنی اسرائیل له شریعت ورکړو نو ای په کې بے ځای اختلافات شروع کړل خبردار تعالی شریعت درکو تور په روان شه اسنه چې بے ځای اختلافات سکی شروع کړي ثم جعلناك على شریعه من الامر ویارا منگا زړه زوتو منگا پلان کی مولوی صاحب سره دور زوړ کتاب دی لوګو اهله نو لوګو اهله او دوسره خو نوې کتابي نوې غونته کتاب راړي نوې کتاب راړي پلان کی سره زوړ کتاب دی څه دی زوړ کتاب دی وی ثم جعلنا کا لوګو اهله دی وی چې لوګو د پاسه کور ور کابل ځای نه منډو کی کتابونه دین خود بدړي نو ثم جعلنا کا د کتابونو قدر ور سره ني خود به هغه د شان دي زړیږي او پانی به دشليږي راشليږي ثم جعلنا کا على شریعه من الامر ثم جعلنا یا می ګرځول تعالی را علی شریعه شرع واضح تویل کیږي ښکارا واضح تا دا سے صاف خبر باندې چې مسله بالکل صاف ده
ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کونتو ترکتکم علی ملت البیضاء ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنہارها ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها صفا دین باندې پریخي چې داغه رز او شپه یو شان دي یعنی رز شپه دا سیده لکه څه شي رز بالکل صاف علی شریعت شریعت تم شریعت زکوي چې د شریعت کې اس پټواله او خفا نشته هر مسله د شریعت هغه بالکل صفا ده علی شریعت من الامر بیا ګرځول موږ تعالی را علی شریعت و یو صفا مسله باندې من الامر د کار د دین نام شریعت علی شریعت یو د فقه شریعت ته او یو په قران کې چې شریعت ذکر شي فقه کې شرعي هغه چې کومو احکام شرعیه الفرعیه العملیه هغه احکامات ته لیکيږي دلته شریعت کې شرع لكم من الدين ما وصى به نوح اعتقادي کا عملیاتی الله رب العزت د اعتقاد او د عملیات او د ټولو مستقل نظام را لګل دي دانا چې عقیده بیان کړی دا او عمل نه بیان کړی نه او دا نام چې الله رب العزت د جمعات ځوان بیان کړی او د اجري او د حکومت د جوړولو سه تنظیم په شریعت کې نشته دی نه چې دا چا د عقیده وا چې په قران مجید کې د حکومت د جوړولو عقیده نشته طریقه نشته او په شریعت د اسلامی کې د حکومت د جوړولو طریقه نشته دی نو دا سړی نعوذ بالله کافر کیږي ځکه الله رب العزت ویلی دی الیوم اکملت لکم دینکم ما تاسو له ژوند قانون بالکل سګړه دی مکمل کړی دی او د مکمل کېدو مطلب دا دی چې هیڅ څه نقصان نه ندی وجنا بدعتي خو ګناګار پدې شو چې هغه نوې طریقې د ځان نه سکی راوباسي چې مولا بدعتي نوې طریقې را استلې نه ګناګار دی نو چې سیاسي نوې طریقې په شریعت کې سکی راوباسي نو دام د شریعت او د دین مقابله ده د دین او د شریعت سره مقابله نه چې کومه طریقه زمونږ دین معروف ته او زمونږ دین بالکل ظاهر دی بالکل ظاهر او ښکارا دی نو بل طریقه اگر اغستل دا شریعت نه خلاف د خپل خواهش تابعداري ده ثم جعلنا کالا شریعت من الامر بیا ګرځول موږ تعالی را په یو طریقه باندې من الامر د خپل دیننا فتبع نو تور بسروان شا فتبعها دا نه چې سره هم در ګرځول دي او منای ما نه فتبعها روان شو ور پسې اوس په منیوم زیب ور پسې دا به قانون کول غواړي الله رب العزت حاکمان له توفیق ورکړي چې دا قانون نافذ کړي فتبعها ولګه په دې پسې نو چې دا مسله بیانای اورته دی وی تاسو دې پر دونو کړ کنایوي موږ زړه زوتو موږ د سنتریت تر او د سنسدت تر غسکو زوتو او تا په کرا تاسو نو راوي استلا او سراته نو خبره تکای درته وای چې تاسو دا دور دلایل پیش کړل غرقېږي تباہ کېږي دا مخ کی صورت ته وي د توي چې یو خبره وکړو صبر راځه تکې نه کنه دا به یو طرف ته کیدو دا به یو طرف ته سکو کیدو نو دواړو نه با داسې مخلوط غونډه کې خبره برابر کو چې د اچ عمل بس اعتراض پاتې نشي خبردار ولا تتبع احوال الذين وسيل البنياد حکومت ونه جوړای ولا تتبع مروانه غته په خیالونو دا کسانو پس لا يعلمون چای نه پويږي وګوره ورته یاره قرآن زبردست کتاب دی کنه ولا تتبع احوال الذين لا يعلمون قرآن د چاله حاس کی وی دا دانشوران دا وزیران او دا انجینیران او دا ارڅ چې د قران پری خیره او د قران علاوه په بل قانون سری روان دي نو دغه قانون نه دا احوا دي احوا دوی مې ته وی لا يعلمون جټان دی لټان پیس نه پويږي پټکی نه دیګا لا يعلمون اسدان تسوي دانشوران او وزیران نه پويږي وي ولا تتبع احوا الذين دا بنوي شرازه قدیم او جدید بسکو یو ځای کو وایسو مدرسې کې د مدرسې هغه کې بوم لک دا برادن کو دا برادن کو دا بسکو رادن کو نه ونه باندې ګوره ولا تتبع احوال الذين النجات
فی علوم سید السادات ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون مروانی گتو په خیالونو دا کسانو پسې چاین پويږي انهم تو سره په دی وجه اتحاد کوي شرات سوینا او په وخت د ضرورت به مصر راشي کار راشي خبردار انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا یقینا دیچری لن یغنوا عنك فائدہ نشي در کوله تعالی رام په مقابله د عذاب د الله کې معمولی لن یغنوا عنك من الله شیئا دای نشي در کوله ستانه د عذاب د الله نه معمولی بالکل څه فائدہ نشي در کوله چې الله ته تکلیف رسینو دی د نشي در کوله وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض او د میخ سنډ یارینو وان الظالمین بعضهم قران زبردست خبرې کوي کله ظالمانو ملګری شونه سبا شي ظالم بشي وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض یقینا ظالمان زنه دینا دوستانو ملګری د زونو دي اې دیو بل دي خوستا سوکشته او والله ولی المتقین الله دې دوست او معاون د متقینانو که الله در سره عمل نیوی عبدالرحمن نو که لخکر در سروی یک تنهایی والله ولی المتقین الله رب العزت دوست او امدادی د متقیانو الله به سره پس ملګری کیږي هاذا بصائر پدې قانون دراغستو پدې قران به سره الله سکیږي ملګری کیږي هاذا بصائر دار دو اختیارتیا خبره للناس خلق لا للناس ویلې کنه تاسو ښکاری للناس ته کله طلبه دي نه للعلماء وي للناس او للرجال له ها الله تجدانو چې تش سړولا دانو چې تش طالبانو لا دانو چې تش مليانو لا للناس کزبرګ نسبرګ دی نو قرآن نه مستغنی نه دی کله فاسق نه فاسق دی نو قرآن نه مستغنی نه دی هیڅ څوک د قرآن نه سن دی مستغنی دی خدا هغه تنوم بے پروانه ده او بے اجازت نه ده د خزو ته ماجت ته سړیو ته ماجت ته د مولا ته ماجت ته د تبلیغیو ته ماجت ته د طالب ته ماجت ته ټول وته سده حاجت ته هاذا بصائر دار د اختیارته خبرې الناس په د خلکو او هدم و رحمت لقوم یوقنون او هدایت او مهربانی په د قوم چې یقین کې هم حسب الذين اجترحوا السيئات ګمان کیا کسان اجترحوا السيئات یہ اجتماعات کی ماویلو تقابل لے څه دی تقابل دا اوس د کافرانو یو ګمان رد کی هغه وی سچل سړیو خو یو نظام باندې چلیدل نو په یو طریقه سدي چلیدل خپل حاجات برابر رام پورا کولی خو تاسو چې کمونو په دې طریقې پورا کوی مونږه په دې طریقې یو نظام د ژوند تیرول دي سو کې په یو طریقه کې سو کې په بل طریقه کې تاسو دا یو شی دی کې دوره سفرق نه او حسب الذين اجترحوا السيئات ای ګمان کیا کسان چې کوي ګناونه لګیا دیو ګناونه کوي ان جرم کلذین آمنوا وعملوا الصالحات چې وبګرځو موږ دې را په شان دا کسانو چې ایمان راوړل عمل نه کوي خا ته دې دا ګمان دي چې دا دواړه بس شي یو شان شي کلذین آمنوا وعملوا الصالحات پشان دا کسانو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او عمل نه کوي سواء محیاهم ومماتهم سواء محیاهم ومماتهم یو معنا یعنی د دې دا ګمان دی یو چې دې دواړه په برابرۍ چې الله با وګرځو الله دی وی چې وګرځو موږ دې لاره په شان د مؤمنانو او بل سواء محیاهم ومماتهم چې دې مرګ او ژوند بسی برابر مرګ او ژوند بسی برابر نورا دی پیوکا سا ما يحكمون بد هغه چې سکی فیصله کینا چارینا مرګ او ژوند دی برابر کېدل نشي سواء محیاهم ومماتهم سا ما يحكمون دیو معنا وعملوا الصالحات دیو درګه سواء محیاهم ومماتهم درګه سواء محیاهم نه عملوا الصالحات باندې شو ودرېګا نو سواء محیاهم ومماتهم څه برابر دي مرګ او ژوند دی مرګ او ژوند له برابر شو نه سواء محیاهم ومماتهم مرګ او ژوند لږ غونډه کې به سوچ کوئ
مرگ او ژوند د نیک دواړه برابر نه دي او مرگ او ژوند باطل پرست دواړه برابر نه دي د نیک په ژوند کې په د سخت راتلی او د مرگ نرستو په د سختی نشته دي په ژوند کې په د باندې سختای وي تکلیفونه او په مرگ کې په د سختی او تکلیفونه نشته نو د نیک مرگ او ژوند برابر نه دي ٹھیک شو او د څه کافر خیال دادې چې زما او مرگ ژوند بسی برابر چې څنګه په دنیا په ژوند مزید نو په آخرت کې بمسي مزي نه د مرگ او ژوند هم سره دي برابر نه دي د ژوند کې په د مزي وي او چرچی وي او مرگ نرستو په دسي دي سخت دي جدا جدا نکړل نیک جدا او باطل پرس او کافر جدا پوښوي کنه په دې باندې یعنی د دوړو مرګ او دنیا او سجن المؤمن وجنت الکافر نو دنیا سجن د مسلمان شو نو اوس د مرګ وروسته په د سجن نشته لري او په کافر باندې دنیا سو شو جنت نو د مرګ نرسته په د جنت نشته لري په شوي کنه بل مطلب سوا محیاهم و مماتهم د کافر دا ګمان دی چې ګینه د مرګ او ژوند دواړو سدي برابر یعنی ژوند د مسلمان او ژوند د کافر دواړه یو شان او مرګ د کافر او د مسلمان د دواړو یو شان نه سا ما يحكمون د مسلمان مرګ او ژوند د الله په قانون د مسلمان مرګ او ژوند کده ژوند دین د الله د حکم مطابق بژوند دی او کمرینو دا الله د حکم مطابق پس کیږي مری او کافرو بی معنا چې ژوند کیږي نو هغه چې پیدا کیږي نو هغه هم چې کم نه پیدا کېدل پډمامو نو لوی دل پډمامو نو کیناستل پډمامو نو د کېدل پډمامو نو پاسې دل پډمامو نو قبر تتلل پډمامو تویږي بګنه په یا خو څه پس دي پډمامو دي نو د ژوند ا د مسلمان ژوند برابر کېدل نشي مسلمان ژوند دی شي بچي وشي د مسلمان الحمدلله بچي وشو ټوپک نه رالي چې اسمان ته ډزي کی دا نه کی چې مونږ کارو خطرناک دماکه شوی دا کار نه کی او دا ناروا ډولکی او نور څه نه کی چې سنتي نو سنت کې باندې اخري شروع کی نه د مسلمان داغه په سنت کې ابم سنتي اب نا سنتا نه کویدن شو نو کویدن بوم د شریعت مطابق واده شو نو هم د شریعت مطابق محیا می خوشاله واغسته فکر هم دې کنه خوشاله کې و هم د الله د حکم پابند خفغان پراغه نو خفغان کې هم د الله د حکم پابندانه چې ګریوانو نشلوا غزارونه ورکوا نه خفغان ماماتهم داوم او دو محیاهم و مماتهم جنازه د باطل پرس جنازه تبګوري نوای کې بخریلی پریلی او داش زونه وي د نیک جنازه ته ګوره خيسته مولان طالبان تبلیغیان دا خولي خلک په جنازه کې بیري دا وی امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل مقابل ته وی زما ستاب په جنازه کې پته لګي وی اوس خو تما سره زمو ته خدای شانتی لګي او ګډوډیو زما ستا فرق په جنازه کې معلومي وي زما د حقانیت आवाज به زما د جنازه پر از باندې لګي په جنازه پر از پته لګي سوا ام محیاهم وماتهم باندې به بیا پوښي یا به نه پوښي وزایره ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دا د مسلمان आवाज دی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي زما بدن زما مال زما مرګ او ژوند د الله په قانون ارسبي زده پړشم زده مرشم خدای الله قانون نه ماته نشي محیاهم ومماتهم د کافرو د مسلمان د دوړو مرګ او ژوند برابر کېدل نشي ساما يحكمون ډیر بدیا چې دی فیصله کوي چې مسلمان هم د غیر الله قانون ته راړي ساما يحكمون ډیر بد دی هغه فیصله چې دی کوي چې مسلمان هم د غیر الله قانون ته سکی راړي وخلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمان او زمکه بالحق په راخ کار کولو
نو خا اوس په کافر او مسلمان به یو شان کوي نه لتجزا كل نفس بما كسبت دا چې بدلور کړی شي هر یو نفس په چې کړی وهم لا یظلمون او دې سره با کمی او زیاتې نه کیږي فرایت من اتخذ الهه هواه دا زورنا په اتباع او چې قرآن نه مني او زړه زوتوم او زه د خپل مشرانو په دوه دستور باندې روان یم او موږ به د خپل قومي دوست دستور باندې روان یو نو دا د اتباع د خواهش ته خدای ویلې د چا په قانون چې تیریږي نو غسي خدای نو دې په خپل خواهش باندې روان دي د خپل خواهش ته ویلې دي خدای ویلې دي او فرایت من اتخذ الهه هواه ای فکر دې کړل هغه کستا چې هغه جوړ کړل دې الهه خپل خدای هوا خپل خواهش ته ویلې دي خدای ویلې دي یا الهه بهواه الهه خپل خدای بهواه په خپل خواهش باندې انسان له خپل خواهش خو خیدا کله د بابا په طریقه عمل کړي په خدای کې دنیا په طریقه عمل کړي په غم کې د ماسی او د ترور په طریقه سره کړي عمل کړي او کچره تلشیل تدا قوم متحده په طریقه عمل کړي او یا په جمهوریت باندې عمل کړي او برتانوي کوټ باندې عمل کړي او په تعزیرات هندو پاکستان باندې عمل کړي کله په یو کله په بل خپل خواهش باندې روان دي نو د خدای الله رب العزت سو تابعداري نه کړي خو چې زړی سغواړي نو هغه کوي نو چې زړی سغواړي نو هغه کوي الهه هواه والله الله د خواهش تابعداري ډیره ګرانه وا چې د خواهش تابعداري شروع شي خواهش پرستی شروع شي چې سزړه غواړي هغه کوي چې سزړه غواړي هغه کوي نه د حقیقت نه محروم شي اگر که فیضی ولینی اگر که په ذہانت او په زکاوت کې سوق ني فیضی دومره ذهینو او دومره خيارو چې هغه د قران مجید تفسیر لیکل دي او تفسیر بینوکات په ټول قران مجید کې هغه کې د ټکو والا ټکي نشته لکه ب ت جیم خ زال زی شین دوان زوی دا به کې نشته ټول پکې به ټکو ټکی نقطې وته نشته ټول قران تفسیر داسې کړی دی فن ښکارا کړی خپل په زکاوت کې دومره خو چې کله د خواهش تابعداري پیراله نو بادشاہ ته وਹੀ در باندې شي چې لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واكم مستقر خواهش تابعداري عالم ناس تو ابن ابو الحورا ذکر کړي ابن ابو الحوراوی او عالم ناس تو دا ساره زنګاو وما وتوی قلت له انك عليل بیماری پیغمبر چې اوس بیماری وما وتوی چې الله ته دوايي نه کوي دوايي نه کوي نو اگر اتویل چې قد اعیان الدواء وقد اعظمت على الكي قد اعیان الدواء وقد اعظمت على الكي دوايان استوړ کړم اوس می داغ ور کولو ته اراده ده ځان داغما یو مارته چې پونه شوما یو ماته چې اوس می مخالفت الاهواء ته اراده ده نور سم نشوما یعنی د روح بیمارم او بیماری مې اسنه خکېږي چې سو مې د خواهش تابعداري پرې خینه ده او په خواهش تابعداري پرې خودل چې کم نه نوازان داخل دي نو اعظمت علی الکی اوس مې چې کم دنو ست اراده کړی دا داغولو تر ځان اراده کړی دا چې د خواهش تابعداري رااله هوا خواهش ته سوې پاره پای کی هوا چې د خواهش تابعداري رااله نو ذلت پرازي زکا د هوان دانونه د هوان اغلا کړی دی هوان ذلت ته وای کنه ځکه د هوان دانونه غلا کړی دی چانه د هوانه نو چې د هوا تابعداري له شروع کړو هوان برازي وای فینون الهوان من الهواء مسروقه فاذا هويت فقد لقيت هوانا نون الهوان من الهواء مسروقه دا هوان دا نون چې د خواهش نغلا کړی دی فاذا هويت فقد لقيت هوانا چې کله خواهش په روان شنو ذلیل وشي ان الهواء لهو الهوان بعينه ان الهواء لهو الهوان بعينه فاذا هويت فقد كسبت هوانا چار کلا
خواهش پس لاړلې نو دغه خواهش پس تل ذلت ته فاذا هویت فقط کسبت هوانا چې کله خواهش پس لاړ نو هوا نه کسب کو اذا هویت فقط تعبتك الهوى اذا هویت فقط تعبدك الهوى فاخضع لحبك كائنا من كان وی خواهش تابعداري چې دیو کله کدا د خواهش عبادت ته الہ هو واضله الله على علم او گمراه کړي الله دلرا سره د علمنا سره علم دامني چې الله خالق دی الله مالک او بیا په قانون د غیر روان ثم جعلنا على شریعت من الامر نمني دانمني سره دینا والله الله على علم گمراه کړي الله دلرا سره د علم نه وختم على سميو باندې درا او سر په غونو دو قلبي تا پایله ګول دا په غونو د باندې او پزړه باندې او جعل على بصري غشاوه او ګرځول دي پستر کو د باندې پر دي فمن يهديه من بعد الله سوق په هدایت کې د پاس د گمراه کول د الله نه فلا تذكرون وایدی نصیحت ناخلی وقالو ما هي الا حیاتنا الدنيا او وایدی نه دا ژوند چې رسوت مرګ دی الا حیاتنا الدنيا ما هي ان دا ژوند چې رسوت دا غینه مرګ دی رسوت نه څه دی مرگ الا حیاتنا الدنیا مگر هغه ژوند زمونږه معمولی دا یو ځلن دا ژوند زمونږ معمولی د دین وروسته څه دی مرگ دی بس بیا بلبل نشته پدې کې نموت و نحیا مرو ژوند کیګو نموت مرو مونږه نحیا ژوند یو نحیا نموت د مور په ګډه و نحیا بیا شو ژوند شو تفسیر میں سورۃ المؤمنون کې کړه وما یهلکنا الا الدار او نه لاکه موږ مگر زمانہ دا ټول د زمانه کار دی او ما یهلکنا الا الدار حدیث کې راځي لا تصب الدهر دهر ته کنزل مکوې زمانه ته کنزل مکوې او ما یهلکنا الا الدار دا زمانه ته کنزل دي ته چې کارونه سوق کوي زمانہ کې او الله دی پریخه دی وما یهلکنا الا الدار نه لاکه موږ مگر زمانہ عالم ذکر کوي ویا تب الدهر اذا نبه لا تلم الدهر على غدره الدهر مامور له آمر الدهر مامور له آمر وينتهي الدهر الى امره یا ملامت کون کی زمانے لرا چی مصیبت در باندې راشي لا تلم الدهر على غدره زمانہ ملامت کو الدهر مامور على امر له آمر زمانے تو حکم شوی دی او دې پاره حکم کون کېشته وينتهي الدهر الى امره او زمانه په خپل حکم پس روانه ده کم کافرن امواله جمع وتزداد اضعافا على كفره سور کافر مالی ډیری وتزداد اضعافا على كفره فدی عقیده باندې کفر نور سوا کی ومؤمن ليس له درهم يزداد ایمانا على فقره ومؤمن ليس له درهم او داس مؤمن چې روپیا ولا نشته ده يزداد ایمانا على كفره فلا فقره د فقر د وجنه ایمان نور سوا کیږي داغه عقیده بچا جوړه ده په الله په زمانه نه ده جوړه وما لهم بذلك من علم نشته لرا په دیوانه صدلیل انهم الا يظنون ندی مگر تل ګمان کوونکی هڅه دا ګمان دی به دلیل لګیا دي وایذا تطلع علی ما تنازل په انکار د قران چې کله مولسته شی په دیوانه زمونږه آیاتونه صاف ما کان حجتهم نوی دلیل او باند دی الا مگر دا چې او تو بیا باینا ان کنتم صادقین راولی پلاران زمونږه که تاسو رښتینی قول ورته الله یحییکم الله وجوند کی تاسو ثم یمیتکم الله ژوند کی تاسو رانو بیا مړی تاسو لرانو بیا وجم کی لا یوم القیامه ما خو ویل دي چې تاسو پلاران بجوند کی نو ما په قیامت کې ویل دي دنیا کې خو مې نه دی ویل کنه چې ټیم راشي نو ژوند دی کی کنه ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا وجم کی تاسو الی یوم القیامه رز قیامت تعالی رای بفیچ نبی شک پدی کولا کنا اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقنا لا علمون پویږي نو په دنیا کې ژوند غواړي ولله ملک السماوات ولنو د الله وسنشته سو وس خوشته فائدہ بکمشته و ترا کل امت جاتیا علم مشته هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق نول بقیامت نرزی وس مشته فائدہ بکمشته او علم شتره نو قیامت تمانه صفات شو ولله ملک السماوات او الله له اختیار د اسمانونو زمکه و یوم تقوم الساعه فارشودری قیامت یوم یخسر المبتلون فتقرز باندې وا تاوانیان شی باطل پر سو ناقجن
یعنی تاوان به ښکار شي تاوانیان خوسم دي وترى كل امه جاثيه او ویني با تار وړل غونډه په یو ځای جاثيه یو معنا غونډه په یو ځای یادم وترى كل امه جاثيه ویني بهار وړل نسکورا سر به کته کړي کبر ګور نو دوزخ وتخکاری دیو جن سر به کته کړي جس جاثيه پړمخ زن ګنانو ته سر منډلې کل امه تدعى کتاب یار وړل بل لکی لا کتاب خپل عمل نامه تام اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن بدل در کولی تاسو دای چې تاسو کول هاذا کتابنا انتق علیکم بالحق دا کتابنا زمنګا لیک زمنګا انتق علیکم بالحق بیان بکې پتا سبحانه بالکل په انصاف ينتق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ یقینا من با لیکل ما کنتم تعملون هغه چې تاسو کول چې ووم کول نو ابم لیکل انا كنا نستنسخ یقینا من بلیکل هغه چې تاسو وکول سنته د پاره د تاکید یا سنته د طلب موږ به طلب د لیکلو کو مطلب دا چې فرشتو به طلب د لیکلو کو د لوح محفوظ نه چې تاسو به وکړل ناغي به د لوح محفوظ او د مطابقت کو بالکل به برابر وو داغه د لوح محفوظ به برابرتیا وا طلب د لیکلو به کو د لوح محفوظ نه فهم الذين امنوا وعملوا الصالحات نور چا کسان چې ایمان راړ او عمل نه کوي فيدخلهم ربهم في رحمتي امنوا چا په شریعت باندې ایمان راوړل او عمل الصالحات او بیا د شریعت عملي کړل فتبعها پای پس بیا روان شي دي فيدخلهم ربهم في رحمته دنب کی دی لرا رب دې په مهربانه خپل کې مهربانه ای جنت ته کنا ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی بالکل صاف واما الذين كفروا هر چې کافران دي نو لګو درګه صبر او کیف واما الذين كفروا هر چا کسان چې سوق دي کفر کړو د کمی مسلې نه ان جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها د دین څخه کړو کفر کړو دا ولې کو دته ویل شي فلم تکونات تطلع علیکم عینو ایتونه زما چرسته شو تاسو باندې فاستكبرتم تاسو ځان غټو غاڼو وکنتم قوم مجرمین او وای تاسو کلک په جرم باندې په جرم باندې کلک کلاړي قوم مجرمین یو قوم جرم کوونکی او جرمم دغه چې زما د ایتونو انکار او ځانم غټ غاڼل او چې خطاب اوس من قانون کو او دې چونو د مليانو ومنو وإذا قيل إن وعد الله حق یو د الله د آیاتونو انکار او دویم د قیامت چې کله به مویل شو تاسو چې ان وعد الله حق چې کنه لوز د الله د بالکل کرا والساعه لا ريب فيها او قیامت چې نشته شک پدې کې قلتم تاسو به ما ندري مسا مونږ ته پته نشته مسا چې قیامت څه شي دی ما ندري مسا اذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها هزوا ٹھیک ده کنه اتخذها هزوا ما ندري مسا مونږ ته پته نشته چې قیامت په کلاس دي ان نظن الا ظننا نکو مونږ په دې باندې الا ظننا مگر تش ګمان ان نظن الا ظننا نکو مونږ په دې باندې مگر صرف او صرف څه شي ګمان یعنی ان نعتقد الا ظننا مونږ په عقیده نه رالو مگر اسی ګماني غونته یا ان نظن الا ظننا ان نحن الا نظن ظننا ان نحن الا نظن ظننا نیو منگا مگر گمان کو گمان تش گمان کو ان نحن الا نظن ظننا دریم او خمانه ان نظن من گمان نکو الا ظننا مگر هغه معمولی گمان ان نظن الا ظننا خفيفا من گمان نکو مگر معمولی غونتی گمان ظنن کې تنوین د تنویع ده نو مراد ده یعنی ظنن خفيفا او په نظنو کې چې کمزون نه مطلق ته نو استثناء د خاص دام ناجایز دي کنه صحیح شو استثناء د شی د خپل نفس نه خنشته ان نظن الا ظنن په بن شي ظنن کې ظنن خفيفا شو او په نظنو کې چې کمزون نه هغه مطلق ځوان دي نو استثناء د شی د خپل نفس نه کې استثناء عام د خاص دام نه ده ان نظن الا ظن ما نحن بمستيقنين او نه مونږه بالکل یقین کوونکی به دی باندې جرمی قیامت میامت نشته وبدالهم وخبر شيزا وبدالهم سيئات ما عملوا كارا بشديتا بدای دا هغه چې دی عمل کو وعاقبه ما كانوا بيستهزئون چاپیر بشدي نه چې دی ګب غاڼو وقيل اليوم انساكم او بیرشي چنن پری بغد مون تاسو لا انساكم باندې پوښي ننساكم دا نتیجه مراد ده چې الله ته یو صفت نسبت وشي او الله تعالی نسبت مناسب نی نو داغه نتیجه مرادی هغه څه مرادی
نتیجه نو چې د سړی نه یو شی ير شي نسی کی پاتې شي دلته نسیان په معنا د ترک الیوم ننساکم الیوم ترکناکم یقینا پری بغد موږ تاسو په عذاب کې کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه چیر کړه تاسو ملاقات درځ تاسو آزاد چې دادا ومأواکم النار او زه تاسو دی ور ومالکم من ناصرین نو تاسو له اندادیان تاسو موږ ته چغو دا زړه دان ومالکم من ناصرین نشتن تاسو رسو کم دادیان ذالکم بیانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا دی وجه نه تاسو بیانکم چې قینن تاسو اتخذتم آیات الله هزوا جوړ کړو آیاتونه د الله غاب آیات الله اتخذتم آیات الله جوړ کړی تاسو آیاتونه د الله هزوان غاب وایذ علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحیات الدنیا دو کړو تاسو لا جوان معمولی بس دنیا وغرتكم الحیات الدنیا فالیومانن لا یخرجون منها رعوبا استشهدین ولا هم یستعتبون او نه بعد دینا طلب درزا کول د الله او کړی شي شنن الله رضا کوي دا الله د رضا کېدل خپل ځای دنیا ولا هم یستعتبون او نه